خلق ورپسې راله چې عیسی علیه السلام چې ته رښتونی د الله پیغمبر یې، نو خټه جوړه کا، خټه راواخله او د هغې نه مرغۍ جوړه کړه چې مرغۍ والوځي. سره واخله خټه راواخله او مرغۍ ترې جوړه کړه، یو مرغۍ غوندې کې شکل ترې جوړ کړو، په یې کې روح واچوه چې هغه والوځي. عیسی علیه السلام داسې خټه راواغستله او داسې یو شکل یې ترې جوړ کړو او داسې پوټي ورکړو، یې نه هغې جوړ شو، ایسته والوتله. عیسی علیه السلام له الله دا معجزه ورکړې وه. او بیا ورپسې خلک راغله چې هغه عیسی علیه السلام به مړي را ژوندي کول، د دنیا خلک یې ژوندي کړي، اواز به کو قم باذن الله، هغه مړي به راپاڅېدو، ځان به وڅنډو، بس راپاڅېدو. نو خلک ورپسې راغله چې عیسی علیه السلام آسان کار دی، بس چې کوم څوک وفات شي تازه مړي څه کې دا را ژوندي کې، یو زوړ قبر له لاړ شه او زوړ مړي را ژوندي که. خلکو به اعتراض کوو او یو زوړ قبر له لاړ شه او هغې کې روح واچو، هغه را ژوندي که. عیسی علیه السلام چې کله لاړو وي ما ته زوړ قبر وښایې، 4,000 کاله دا د نوح علیه السلام زوی وفات شوی. څومره کاله؟ 4,000 کاله مخکې د نوح علیه السلام زوی وفات شوی. چې کله قبر له لاړو نو عیسی علیه السلام وی قم باذن الله، هغه راپاڅېدو او ځان یې داسې وڅنډو. هغه سام بن نوح، سام نامه یې وه. عیسی علیه السلام ورته ووی چې لکه مخکې چې کوم خلک تیر شوي د نوح علیه السلام اولاد او ډېر زیات ښکلي وو، استاد دا رنګ ولې داسې تور دی؟ دا رنګ دی ولې داسې تور دی؟ هغه ورته وایي چې ما نه 4,000 کاله مخکې روح اخیستلی کېدو اسرائیل علیه السلام، وایي زما دا رنګ چې هغې تور کړی اوسه پورې لا ځای نه دی راغلی. الله اکبر. د ځنکدن سخته دا ډېره زیاته ولې ګرانه ده، ډېره ګرانه. الله دې موږ او تاسو باندې د ځنکدن هغه سخته اسانه کړي، د ځنکدن سخته الله په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. کوم سام بن نوح هغه راپاسو عیسی علیه السلام، نو هغه د سر دا نیم ویښته چې کوم دي دا سپین شوي او نیمه ږیره یې سپینه شوې وه. عیسی علیه السلام ورته ووایي چې دا ږیره او دا سپینېدل دا خو د ابراهیم علیه السلام په وخت کې سټارټ شوي، نو مخکې خو ستا دا ږیره ولې سپینه شوې، دا نیم د سر ویښته دي ولې سپین شوي؟ یاد وساتئ هم دا ږیره سپینېدل، ویښته سپینېدل دا د ابراهیم علیه السلام نه سټارټ شوي، مخکې دا ږیره به نه سپینېده او نه به ویښته سپینېدل. نو هغه ورته وایي چې کله تا زه راپاڅولم چې کوم باذن الله چې راپاڅم زه په دا قیامت شو، څه شو؟ قیامت شو. اوس په الله له څه جواب ورکوم؟ وایي د هغې د وجې نه زما دا نیمه ږیره او نیم ویښته دا سپین شو. ځکه چې قرآن کې الله فرمایي یوم یجعل الولدان شیبا، یوم یجعل الولدان شیبا.